أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آیت نمبر 37 و درشم نمبر آیت. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. د سوره ال عمران په ترشی آیاتونو کې الله رب العالمین د بیبي مریم علیه السلام د پیدایش او د هغې د والدې د هغې نظر تذکره وکړه چې د بیبي مریم د والدې دا خواهش و چې الله ماته نارینه اولاد راکړي نو زه به د بیت المقدس د خدمت دپاره وقف کوم، ځکه چې په هغې دور کې د بیت المقدس د خدمت دپاره به هلکان وقف کېدل، لیکن د هغې د خواهش برعکس الله تبارک وتعالی هغې ته جینۍ ورکړه مریم علیه السلام، او الله تبارک وتعالی هغې ته دا یقین دهاني ورکړه چې دا جینۍ د ډېرو نارینهو نه بهتره ده. او بیا د بیبي مریم علیه السلام والدې دا دعا وکړله چې الله زه دا ستا په پناه کې در کوم د شیطان د هر قسم غلط اثر نه. نو الله تبارک وتعالی په دې آیاتونو کې د هغې دعا د قبولیت او د هغې مزید کردار ذکر کړی دی، او بیا ورسره د زکریا علیه السلام کردار او شخصیت هم الله تبارک وتعالی زیر موضوع راوستی دی. زکریا علیه السلام د بیبي مریم د ترور خاوند او د وخت پیغمبرو. بسم الله الرحمن الرحیم. فتقبلها نو قبول کړه هغه ربها رب د هغې بیبي مریم بقبول حسن په قبلولو ښایسته سره. الله تبارک وتعالی د هغې شخصیت ته او د هغې ذات ته قبولیت دا شانتې ورکړو چې هغه د کردار حوالې سره هم الله تبارک وتعالی پاکیزه وساتله، او الله تبارک وتعالی د هغې نه دا شانتې یو نسل پیدا کړلو چې په هغې کې الله تبارک وتعالی پیغمبرۍ اعزاز ورکړلو، نو دې ته کامل قبولیت وایي. وانبتها نباتا حسنا او لوی کړله هغه په لوی کولو ښایسته سره. وانبتها دا زرغونېدو ته هم وایي، یو څیز چې زرغون شي د هغې نه بیا ډېر زیات خیر خور شي، نو الله تبارک وتعالی د دې د لویېدو لپاره د زرغونوالي لفظ استعمال کړو چې ما د دې نه ډېر غټ لوی خیر خور کړو. وکفلها او په کفالت کې ورکړه، په تربیت کې ورکړه هغه زکریا علیه السلام ته، زکریا علیه السلام ته هغه په تربیت کې ورکړه. مفسرین فرمایي چې دلته کې د اولاد د پیدایش نه پس الله تبارک وتعالی موږ ته تربیت پهلو هم ښیي چې کله ستا اولاد وشي او هغه دومره شي چې د زده کړې جوګه شي، نو هغه به ته بیا د نیکو خلکو په تربیت کې ورکې. د ابتدایي عمر نه چې په بچي باندې محنت ونه کړي نو په هغې باندې بیا نور منفي کردارونه محنت کوي. نو دلته کې الله تبارک وتعالی موږ ته یو تعلیم راکړی دی چې د ماشوموالي نه به خپل بچې په نیک ماحول کې ساتې، ماحول هم ورته نیک یاد کړو، یعنی بیت المقدس، او شخصیت هم نیک و. زکریا علیه السلام یعنی اولاد د ماحول او د اولاد د مربی خیال به لازمی ساتي. کلما دخل علیها هر کله چې داخل بشو پاغه باندې. ګوره زکریا علیه السلام دی بیبي مریم ته په بیت المقدس کې یو مخصوص ځای متعین کړلو، هغې ته قرآن چې کومه اصطلاح یا ټرم یوز کړی دی د محراب،
هل محراب یو دا شانتي لوکیشن او چې هغه په بیت المقدس کې یو نمایه مقام او لک شانتي سایت ته ځو. نو هلته کې د بیبي مریم علیه السلام هغه تربیت شروع کو چې دا ستا د قیامګاه ده دلته کې بتوي او د هغې زکریا علیه السلام تربیت کولو. چې کله به زکریا علیه السلام په هغې باندې هغې ځای ته ورغې نو دلته کې مفسرین او قرآن یو ټکی استعمال کړی دی. زه تاسو ته په دې کې وضاحت کوم. کلما هر کله دخله چې داخل بشو باغې باندې زکریا علیه السلام المحراب د هغې محراب ته حجرې ته. محراب یو نمایه ځای ته ویل کیږي یو سپیسیفیک لوکیشن په مسجد کې او د محراب ته محراب د دې وجې نه ویل کیږي. بعض مفسرینو دا هم ویلی دی چې دا د محراب چې کوم لیټرل مینینګ دی لغوي دا د حرب نه وتی د جنگ ته ویل کیږي. دلته کې په دې سپیسیفیک لوکیشن کې انسان د شیطان سره جنگ کوي د شیطان نه اعلان براءت کوي د الله تبارک وتعالی طرف ته راغوښتنه کوي او د شیطان خلاف جنگ کوي د زبان په ذریعه سره او د عمل په ذریعه سره. نو دې ته محراب ویل کیږي. دلته کې د عمر تعین قرآن نه کړي او چې کوم روایت راغلي دي روایت هغه روایتو کې امغه عموما د 6 او 7 سال ذکر راغلي دي. دا ذکر راغلي دي خدا اندازي دي د اسرایلی روایتو نه اخذ شوی یو هغه مفهوم دی خو قرآن د عمر تعین نه کړي. د بیت المقدس خدمت داو چې د بیت المقدس د صفای خدمت او الته کې به چې کوم د انجیل تعلیمات سوري دا چې کوم د هغې ټایم کې د دین الهي تعلیمات به موسوي تعلیمات به د هغې خیال به ساتل کېدلو او بلکې څه مفسرینو لیکلي دي چې د بیت المقدس په هغې ټایم کې چې کوم هغه یو لفظ استعمال شوی دی هغه راهب اعظم زکریا علیه السلام. نو زکریا علیه السلام به په دې ځای کې د نوجوان نسل تربیت هم کولو د هغې خدمت به هم د نوجوانانو کولو. نو د دې مقصد دپاره د زکریا علیه السلام د خدمت دپاره به هم خلکو د بچي او د بیت المقدس د خدمت دپاره وقف کول. دا ډاکټر اسرار صاحب لیکلي چیف پریسټ یې ورته لیکلی که څه شي ورته راهب اعظم او د هغې د خدمت دپاره. اچھا زکریا علیه السلام چې کله په هغې محراب کې په هغې حجره کې په هغه سپیسیفیک لوکیشن باندې ورغې نو هلته کې به یې د بیبي مریم سره خبره وکړله. قال ورته وویل یا مریم ای مریم انا لک هذا د کوم ځای نه تا ته را خوراکونه راځي دا ناشنا. هلته کې به مفسرین فرمایي چې ناشنا میوجات به یې وکتل بغیر موسمه میوجات به یې وکتل. نو زکریا علیه السلام به حیران شو چې دا تا ته کوم ځای نه راځي. بیبي مریم به ورته وویل قالت ورته وویل هغې هو من عند الله دا د طرفه د الله نه دي. څه مفسرین فرمایي چې زکریا علیه السلام هلته کې څه فروټس وکتل د هغې په بنیاد باندې به وویل چې دا تاله د کوم ځای نه راځي. خو څه مفسرین فرمایي چې دلته کې د فروټس نه او د دې څیزونو نه د هغې د حکمت والا هغه اندازو هغه د هغې طرز گفتگو د هغې هغه میچورټي لیولو. نو زکریا علیه السلام ورته وویل چې څه داسې هغه په پښتو کې ته پخې خبرې څنګه کې ته هوښیارې خبرې څنګه کې. نو هغې ورته وویل چې دا د الله طرفه ماته دا زده کړه میلاویږي. څه مفسرینو دا تعبیر وړاندې کړی څه وایي چې رزق به ورته راتلو خوراک به ورته راتلو. څه مفسرین وایي چې د خوراک نه مطلب د هغې چې کم هغه روحاني تقویت او روحاني غذا وه د هغې په خبرو کې ډېر زیات اثر به و. زکریا علیه السلام به ورته بس اوقات حیران شو چې دې ته دومره هوښیارې خبرې د کوم ځای نه راځي. د هغې به ورته وایي چې دا د الله طرفه راځي. اچھا قالت هو من عند الله ان الله بشک الله يرزق رزق ورکوي هغه چاته یشاء چې غواړي بغیر حساب به حساب. ګور دا د رزق لفظ دپاره عربیک چې کوم ورډ دی که نه یو لفظ د هغې یو مینینګ نه وي. د عربي لغت ماهرین وایي چې د یو لفظ سل معنا دا د عربي لینګویج هغه حسن هم دی چې د یو لفظ ډېر زیاتې معنی دي. نو په دې کې مفسرین فرمایي
چې د هغه میچورټي لیول او د هغه چې کوم هغه پوهه وا دا هم ته مراد کې دي چې دا هم یو رزق دی دا هم د الله ورکړه دا چې څنګه میوه د الله ورکړه دا میچورټي هم د الله ورکړه وی دینه مراد دا هم غستل کیږي هنالک د ګوره اوس دلته یو بل اهم پوینټ تاسو ته وایم چې کله زکریا علیه السلام د بیبي مریم دا مرتبه وکتله یا دلته کې رزق وکتلو چې بغیر د سورس ناراضي بغیر د سبب او رزق راځي یا دې ته چې کومه دا پوهه راغلي بغیر د سبب او راځي څوک ټیچر هم نشته استاد هم نشته دا پوهه د څنګه راځي سبب نشته نو هغه د چې د الله طرفه ماته ملاوي که رزق دی او که پوهه د ماته د الله طرفه ملاويږي نو زکریا علیه السلام پیغمبر دی او د پیغمبري باوجود هغه ضعیف العمرۍ ته رسیدلی او د هغې د اولاد د نشوالي یو امید ختم شوی او چې ماته به اولاد میلاو نشي هغه سبب بظاهره باندې ختم شوی او چې په هغې ایج کې په هغې عمر کې به د چا بچي نه کېدله نو چې کله دې وکتل چې الله ورکړی هغې دپاره سبب ضروري نه دی سبب ورته بیا ضروري نه دی د الله په ورکړه کې سبب ضروري نه دی نو په دې موقع باندې هغې د دې موقع نه فایده واخیستله او الله ته دعا وکړله چې څنګه ته بیبي مریم ته بغیر د سببه رزق ورکې بغیر د سببه پوهه ورکې دا شانتې بغیر د سببه الله ماته اولاد هم راکې نو دلته کې مفسرین فرمایي که نه چې ماحول کله دا شانتي روحاني کریټ شي پاګه روحاني ماحول کې دعا لازمي کول پکار وي باقي ماحول کې به الله دعا قبلې پر نو د دې ماحول لا شانتي جوړ شو کنه چې الهي خبرې کېدلې د روحانيت خبرې کېدلې نو هغه پر موقع باندې دعا وکړه هنالک دغه وجنا دعا زکریا دعا وکړه سوال وکړ زکریا علی السلام ربه د خپل ربنا قال او وی رب زما هب لی راکې ماته من لدنک د خپل طرفنا ذریه طیبه اولاد پاک ماته پاک اولاد راکې یعنی د بانچ پنخکار شوی او خزه بیبي په دې ټیم کې هغه عرف مطابق اولاد نه کېدلو خو چې کله هغه وکتل چې الله کار کوي نو هغه لپاره سبب لازمي نه دی الله بیا کوي نو الله سره هغه تعلق مضبوط کړلو دعا یې وکړله او دلته کې زکریا علیه السلام موږ ته د دعا په ذریعه سره یو تعلیم راکړی دی ګوره دلته کې زکریا علیه السلام کوانټټي مد نظر ونه ساتل سوري هغه مد نظر ونه کوانټټي مد نظر ونه تعداد مد نظر ونه ساتلو چې ډیر اولاد غوښتي وي کوالټي مد نظر ذریه طیبه اولاد راکې خو پاک اولاد راکې موږ په دې ټیم کې اولاد غواړو خډیر بچي غواړو خو هغه با کردار متعلق موږ فکرمند نه یو د دې وجې نه زموږ سوسایټي دا شاندې د انتشار ښکار ده او زکریا علیه السلام چې دعا کوي نو دعا سره متصل ټکي کوي چې ذریه طیبه اولاد راکا خو با کردار راکا پاکباز راکا چې زما لپاره د نیکنامۍ د معاشرې لپاره د نیکنامۍ ذریعه وي اچھا ذریه طیبه نیک اولاد انک بشکت سمیع الدعاء اوریدونکې د دعاګانو صدق الله العظیم فتقبلها ربها نقبل لها رب دها بقبول حسن فقبلوا خيست سرا وانبتها نباتا حسنا او لوی اکړه لها په لوی دو خيست سرا وكفلها زكريا او په کفالت کې او په تربيت کې ورکړه هغه زکریا علی السلام ته كلما دخل عليها زكريا المحراب پس هر کله چې داخل بشور دن نبوتو پاغي باندې زکریا علی السلام هغه حجره ته محراب ته وجد عندها رزقا او مندبه کو د هغه په خوا کې رزق قال ابويل زکریا علی السلام یا مریم او اے مریم ان لك هذا د کم جن راضی تا تدا قالت ابويل بی مریم هو من عند الله دا د طرف د الله نه دی ان الله بشک الله يرزق رزق ورکي من هغه چاته شاو چې غړي بغیر حساب به حساب اشد لګي بل خبر مزه تاسو نقطه بیان کما ان الله بشک الله تعالی يرزق رزق ورکي من هغه چاته یشاو چې غړي په دې کې اکثر مونږ لګ ون سایډډ مینینګ اخلو وای الله هغه چاته رزق ورکړي چې بس الله یو غواړي په دې یشاو کې سم مفسرین فرمایي چې دا یشاو کې صرف نسبت الله ته نه لشي الله چاته غواړي چې زماغه ته رزق ورکوما يرزق الله رزق ورکړي من هغه چاته یشاو چې بر کس کې هم ست طلب خوې کنه
چې دا قسم وغواړي چې په دې کې طلب نشته د الله نه غوښتنه نشته نو الله تعالی بیا سیز ولې درکړي دا طلب په پتا کې هم نه بیا به الله درکړي چې پتا کې طلب نه بیا الله درکړم نه درکړي نو سم مفسرین په کې دا مینینګ هم بیانې چې الله رزق ورکړي خیر ورکړي هغه چاته چې وی غواړي مطلب چې هغه قسم وغواړي کنه چې باقي کې طلب او کشش هم پروت وي بغیر حساب بحسابا هنالک د دیو جنا دعا زکریا دعا وکړه زکریا علی السلام سوالو زکریا علی السلام ربه د خپل ربنا قال او دلته یو بل خبره ته وکما دلته زمونږ یو په معاشره کې چې کوم هغه د میس انټرپریټیشن بو تو یو یا سو تو هغه فالس پریچینګ بو تو یو چې یو نیک زنانه زکریا علیه السلام وکړه چې په دې کې ډېر غټ کمالات دي دا وته ونو چې ته ماته دعا وکړه ډایرکټ الله ته ډایرکټ په خپل کنیکشن الله ته برابر کو مونږ ګورا مونږ الله ته توجه نه کو بیا په خلکو بس په شخصیاتو بس یو نه خلیګو چې تا ته الله دومره صالح هغه در کړی ته په ماحول کې پادشاه تربیت کې پادشاه داغې نه زده کړم کوا خپل تعلق به د الله سره ته ساتي د بل کس په انحصار باندې باندې پاتې کېږي ګوره زکریا علیه السلام دی په بیبي مریم کې کمالات وکړه چې دې ته رزق هم راځي په ناشنا طریقې سره ورته رزق راځي یا پوهه ورته راځي په ناشنا طریقې سره خو هغه څه کوي دعا زکریا ربه بیا زکریا علیه السلام خپل رب نه دعا وکړه سوال یې وکړلو دی ورته نو چې ته ما لپاره دعا وکړه ټیک ده خو د خپل کنیکشن بنده د الله سره هم برابرې نو بیا وستا کار کیږي دا نه چې بل چا په انحصار باندې پاتې شي زموږ معاشره کې اکثر دا یو غلط فهمي کې خلک پاتې شي چې خپل وس کار نه کوي بل کس د دعاګانو په انحصار باندې ژوند تیری چې زه به د فلانکی پیر سره متعلق د فلانکی بزرګ سره متعلق دي نو زه به نه خرابېږم نه خپل کنیکشن به الله سره ته ساتي دا او ته لازمي دی که الله سره خپل تعلق نه ساتلو بل کس په دعاګانو کې بیا دومره تاثیر نشته قال اول زکریا علیہ السلام رب رب زما هب لي راکه ما ته من لدن که خپل جانبنا ذریه طیبه پاک اولاد انک بشک تو سمیع الدعاء اوریدن کې د دعاګانو صدق الله العظیم آمین الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه